کتونکو په دغه طرحه کې موجود یم. ښکلې دیرې ویجاړې شوې د لالچ په وجه د جایداد دپاره. دا سوچ ونه شو چې زه د انسان وجنم، څونه نقصان کوم او څومره پیدا کوم. دا په کومه دیره کې چې ناست یم ترخه، دا ډېر مشهور کلی د دوابې د شب قدر. دا د باچا چې سابقه ناظم و، د هغه د نیکه د هغه د پلار په نوم دی. کتابونه یې لیکلي دي. د کتابونو خلک جنګ جګړې نه کوي، د غزې ته تلي بغیر وسلې. دا پته ورته نه لګي چې خلک به راځي او دلته کې به مونږ په دې ځمکه باندې ولي. دا ښکلې دیره ډنډه کلي کې چې د چا نه هم تپوس کوې. مونږ د ناظم صاحب هغه دفتر هم وکته. دې نه مخکې نیاز علي، بیا ملک ابراهیم چې 2 پیرې ناظم پاتې شو، باچا دیم ناظم پاتو. د دې کلي خلکو په اعتماد کو. دا خدایي خدمتګار دي. باچا خان دلته کې شپې ورځې تېرې کړي دي، بیا ولی خان، بیا اسفندیار خان. هغه چې کوم دی نه د قومي وطن پارټۍ سره تعلق ساتي، خو د باچا او د ابراهیم دوستي وه. یو ځای به ګرځېدل، سیاست یې کو، خو د علاقې د مفاد دپاره د علاقه یې غونډه ساتلې وه. پرون د دغه ګولۍ ښکار شو، یو لوی داستان یې پرېښی دی چې کوم کس سره خبرې کوي نو یو بېلې بېلې قیسې ورسره پرته ده. خو بهرحال موږ مختصر دا خبرې کوو چې چا هم دشمني کړې ده، تاوان یې کړی دی. خو څوک وایي چې ګټه ده. زه یې بار بار چیلنج کوم، یو سړی ځان 50 کاله وروسته بوځي. سوچ پکار دی چې داسې انسان چې په دې حجره کې په سوونو جرګې شوي دي، نو چې یو سړی د بل جرګې کوي، ابه لالچ ولې کوي، ابه تاله لار ولې نه درکوي چې ته راځې هغه ولې. ما سره رور موجود دی، د باچا د ژوند باره کې به راته لږ وایي او دا واقعه څنګه وشو. نوم څه دی؟ زما امن باچا نوم دی. زه ړومبې ستاسو شکریه ادا کوم. او څنګه چې تاسو وې، زه د خپل معمول په ډیوټۍ کې وم پېښور کې، چې ما ته رو ټلیفون وکړو چې یاره ابراهیم ما ته وایي چې یاره ورځو دا خبره ورسره کوو د دې ځای متعلق. نو ما ورته وویل چې ته جګړې له ځې که نه خبرې له ځې. نو ما ته یې وویل چې یاره مونږ کره خو تماچه هم نشته دی او دا خو دیره ده، په دې کې خو ګړکه او ښکل هم ښه نه دي، نو خبرې له ورځو، جګړې له نه ورځو. نو دی چې هلته تللي دي، نو هغې سره مشینونه وو. دوی ورته وایي چې لکه مونږ سره خو چاکو هم نشته دی او تا سره مشین دی، مونږ تا له خبرې له راغلي یو. خو هغې چې کوم دی بس فایر وکړو، دا 3 تنان مړه شو، یو زخمي دی، هم ډېر شدید زخمي دی. تر څو پورې چې تاسو د خدماتو متعلق ووایي، نو دا باچا خان چې دی نو دی مونږه والد صاحب چې مولانا امیر محمد ترخوي، هغه د پښتو ژبې ړومبې تفسیر چې دی نو په پښتو ژبه کې هغه لیکلی دی او داسې تقریبا څه د 30-35 کتابونو یې لیکلي دي. او هغه هم په دې سوچ لیکلي دي چې زه د خپلو پښتنو وروڼو ته د قرآن شریف دغه چې کوم دی په اسانه په خپله ژبه کې، مورنۍ ژبه کې ورته او د قرآن د دغه نه روشنا شي. بیا که جي تاسو وګورئ نو شیرشاه ترخوي هغه چې کوم دی په پښتو ژبه کې کتابونه لیکلي دي چې 2 کتابه د هغې د MA د پښتو په کورس کې شامل دي، نکاح او طلاق او رحمان او قرآن، دا 2 کتابونه دي. بیا چې کوم دی نو باچا خان چې دی نو زه د هغې په وروڼو کې مونږ 3 وروڼه یو، زه پکې د ټولو کشر یم. زه سپین ږیری شوم، خو ما د هغه 2 انې ګټه نه ده لیدې چې خپل بچي له راوړې ده او کور ته ورته یې ویلي چې دا ما وګټلې تله او د هغې چې کوم شدت به و، که به په پټي و که په پوله پټي به و که کور کې به څه جګړه وه، دی به تله او د الله د رضا دپاره به دی هغه جوړه کوله. نو دغه مشران چې د ټولې دوابې او د ټولې کلي جرګې مرکې به حل کولې، دی هم په دې سوچ لاړه چې یاره دا هلکان دي،
دې سره به مونږ کینو خبره به وکړو. د دې نه مخکې مې یو 2 ځل دې کوشش کړی چې یاره دا خبره په دغه حل شي، که مطلب دا دی دې پیسې دي مونږ پیسې ورکوو، که بدلې دي د ځمکې په بدل کې بدل ورکوو، خو شر شدت ورسره نه کوو. به د هغې باوجود هم هغې چې کوم دی نو دوی وله جوړې له لاړه و، هغې پې چې کوم دی فایر وکړو، هغه 3 تنان پکې وفات شو او یو پکې چې کوم دی شدید زخمی دی. الله دې هغه له صحت ورکړي او خدای دې تاسو خوشحاله کړي. ډېره مهرباني. د باچا خان چې کوم دی یو لور ده، د هغې برین ټیومر دی، هغه بیماره پرته ده کور کې. شوکت خان هم نه علاج شروع دی، بله لور یې معذوره ده او دا یو یې زوی دی امیر خان، دا ناست دی ستاسو مخې ته. ګرانو کتونکو، څنګه چې ما ذکر وکړو چې بعضې مرګونه داستان پرېږدي، یوازې کور خاندان ته نه، د بهر خلکو ته چې دا رور دی کشر چې هغه ټکه مزدوري نه ده کړې، ټول عمر یې د خلکو په خدمت کې هم دغه وجه ده چې خلکو په اعتماد کړی دی چې کله ناظمۍ ته ولاړ دی نو ګټلې ده. نو داسې سړی چې د بل روغې کوي نو خپله روغه نشي کولی، نو په دغه لیول سره چې کوم دی نو هغه لاړه. بیا د هغوی والد صاحب چې د 30-35 کتابو مصنف دی او پښتو تفسیر یې لیکلی دی. یقینا دا کور یو تاریخي کور دی، پکارو چې موږ مخکې راغلي وو د دې تاریخ حوالې سره او چې باچا صاحب سره میلاو شوي او خبرې هم کړې وې. بهرحال سغوی نشته، دغه تاریخ هم چې وینو نو خفه یو، خو نن هغه چې نه وینو خو مقرره وه، خدمت یې کړی دی. وی چې 40 کس ووایي چې دا کس ډېر خو جنتي دی، نو دا دلته ټول کلی د باچا د ښه والي ګواهي ورکوي، د خدمتګار ګواهي ورکوي. او هغې خلکو د ټول علاقې سره زیاتې وکړو، صرف ځان سره زیاتې ونه کړو، ځان سره چې دا ډس چې وي څوک وکړي د الله په قهر شي، ډس کوونکي چې کوم دی د الله په قهر شي، نو ځکه ترې ډزو د ډز دا کار وباسي. د دوی بس نوره په دغه دنیا نه وه، باچا ژوند ستړی که آخرت دپاره. الله پاک دې دوی له صبر ورکړي او الله پاک دې هغه له جنتونه ورکړي او الله دې په دې کلي کې مخلصه جرګتیان د باچا شانتې د ابراهیم شانتې را پیدا کړي چې دغه شانتې جنګ جګړې راځي چې هغه روغې ته بوځي، څنګه چې هغوی بوتلې خو خپله روغې رانه وسته، خپل ځانونه یې پکې بیلل. هغه جرګمارو ته یو لوی سبق پرېښوده. کتونکو دغه هغه ځمکه ده چې 3 د غر شانتې سټې یوړلې. باچاهان سابقه ناظم چې دا ځمکه دی، دا ګني شوتل دا چې څه دي، دا اخوا دا د باچاخان ځمکه ده. چې یادېږي ډیری، دا هغه ډیری ده چې دا د ځمکې نه اوچته ده. دغه چې کوم ده نیازلي ځمکه ده، اخوا د نیازلي ځمکه ده. نیازلي او باچاخان او ورسره ابراهیم ناظم راغلي دي دې ځای ته. د دې مطلب دا چې جرګه وه، خبرې کېدې چې او ناپتول کېده. بیا د دغه کسانو سره خبرې اترې شوي دي او دا مخامخ چې ښکاري نو دا د باچاهان کور دی، دونه فاصله نه ده، مخامخ د باچاهان کور دی، د باچاهان مارکیټ دی او د هغې ته اپوزټ چې کوم دی نو د ابراهیم کور دی. نو دغې ځمکې 3 د غر شانتې انسانان یوړل او دغه ځمکې یو کس سخت جوبل کړی دی. زه بیا وایم پښتنو، ځمکې ګرانې شو، لالچ زیات شو، د مرلې دپاره چې کوم دی راتلونکي وخت کې جنګونه را روان دي. خو زه درته هسې په ساده ژبو کې وایم چې زمونږ په دې کې 2.5 ګزه ځای دی. دا 2.5 ګزه ځای به ځان له ښکلې کوې، 2.5 ګزه ځای ښه، 2.5 ګزه ځای دا زمونږ کور دی خیري. خو وزیر اعظم دی او خو وزیر دی او خو لینډ دی، خو یو لوی علم دی او خو زه یم او خو ته یې، نو صرف 2.5 ګزه ځای هم دی. کمې خبرې چې په خبرو ختمیږي نو په کار دا ده چې موږ یې په خبرو ختمې کړو. د دې جنګ جګړو نه د دې نه اجتناب وکړو، د دې دشمنو نه بهر روزو. نظیف اپریدی یو ډېر لوی وکیل و،
د دغه دشمنو بله ورځ په عدالت کې وویشتلی شو لاړ ډېرې غټې غټې خستې به ورته وښیم چې د ګولو ښکار شو او بیا په دغه لیول کې چې باچا خان وګوري چې سابقه ناظم چېرته چې باچا خان د هغه پلار سره ناسته کړې ده بیا ابراهیم په پولیس کې ملازم و او چې ریټایر شو نو د خلکو خدمت یې شروع کړو او د خدمت په نتیجه کې خلکو پې دومره اعتماد وکړو چې یو پیره نه 2 پیرې ناظم وګرځو نو چې کوم سړی د بل جرګه کوي نو هغه په خپله چېرته بدماشي کوي همدغه وجه وه چې نه ځان سره ټوپک روړی و نه ځان سره تمانچه روړې وه دغه ځای ته راغلي و د کور نه لږه فاصله کې او په دې ځای کې د ډزو ښکار شو وویشتلی شو دا مې ورته هغه ځمکه ښودله چې دغه د باچاهان د نیازلي د ابراهیم د مرګ سبب جوړه شوه او یو جاوید چې کوم دی هغه پکې سخت جوبل دی دې وخت کې ځمکه په ځای پاتې شوه څه به وکړي بچي یتیمان شو بیا ویم چې راتلونکي چپې به شمارو خو څوک په دې سوچ کې وي چې په دې ځمکو به زه مرګ وکړم نو ځان 50 کاله وروسته بوځئ ځان ته نقصان کې نو چې اوس درله څوک خبره خلکوي نو کښېنه ورسره انا د ځانه ختمه که د انا نه څه نه جوړېږي ګرانو کتونکو دغه څو خبرې مې په هغه مقام باندې کولې کوم مقام چې د ترخې یو ډېرې 3 سترې خستې چې ټول کلي علاقه ورپسې خفه ده د دې علاقې د خدمت ذمه یې اخیستې وه او هنر دی خو ښځه ده هغوی ورله په یو هیډ سره اوټ ورکوه دوستانو او هغه دوستان یو ځای د دې دنیا نه د دغه ډزو ښکار شو او دغه لالچ یې وړل دغه ځمکې یې وړل